دا کیپسول د جادو کیپسول نه کم نه دی. د دې دومره فایدې دي دومره که نه چې دا زمون دماغ دپاره، زمون یاداشت دپاره، زمون نظر دپاره، زمون جوړونو دپاره چې جسم کې کم جوړونو کې درد وي، زمون کولیسټرول زیات وي، زمون بلډ پریشر زیات وي، هغه نارمل کوي. دومره زیاتې د دې فایدې دي. ستاسو ویښته ښایسته کوي، ستاسو سکین چې دی هغې کې نمي راولي، لکه غوړوالی پکې پیدا کوي چې ګونځې پکې نه راځي. دومره زیات د دې فایدې دي که نه. دا فش اویل دی. فش اویل چې دی هغې کې خو اومیګا 3 ډېر زیات دي. نو دا داسې ملاویږي لکه دا چې څنګه اوس تاسو ته ښکاري. او دا د اوچ کیپسول په فارم کې راځي. لکه تاسو د کومې کمپنۍ هم اخلئ واخلئ، دا اومیګا 3 دا مخکې ما سره دا یو کیپسول نو چې ډیلی بیسس باندې استعمال یې څوک کوي یا خو ښه ده، خو ما نه خو اکثر شی داسې پاتې چې زه خو یو بوتل چې دی د میاشت وي او ما نه 3 میاشتې پې وځي. نو تاسو چې د کومې کمپنۍ هم واخلئ ښه ده. دا وګورئ د پاسه لیکلي دي فش اویل، د مچھلی والا تیل. د دې مطلب دا دی، فش اویل مطلب مچھلی والا تیل. دا ما صرف ویل چې زه تاسو ته وښیم چې تاسو هم ترېنه فایده اخیستی شئ. نو دا تاسو ملاویږي هر دوايي سټور کې چې ورته ووایي چې مچھلی والا تیل خو د ښه کمپنۍ والا اخلئ. زه دا نام ځکه پټوم د کمپنۍ والا چې دا زه څه اشتهار نه جوړوم لګیا یم، زه صرف تاسو ته د دې شي فایدې ښیم. کوشش کوئ چې کم شی تاسو له فایده درکوي هغه ستاسو استعمال کې وي. او دا خاص خبره دا چې سړي او ښځې دواړه استعمالولی شي. دې کې دا نشته چې سړي استعمالوي نو ښځې نشي استعمالولی، چې ښځې استعمالوي سړي نشي استعمالولی. نور هر انسان له خدای څخه مجبور جمع ورکړی دی او معلومات هر سوال کولی شي. دا نه چې صرف زما په خوله به ځي. بلکل تاسو خپل معلومات پوره کمپلیټ کوئ، بیا چې یو شی تاسو ته ښیي نو بیا یې استعمالوئ.